یا لطیفو دا الله داسې نوم دی کنه ګورئ زموږ ډېر خلک وظایف کوي وظایفو خو وایي څه اثر نه کوي نو ګورئ زه تاسو داسې یو عمل ښیم داسې وظیفه درته د الله په نومونو کې ښیم چې دا به تاسو پخوئ او د هغې نه پس بیا روزانه وایې نو چې ستاسو څه مشکلات دی که کور کې زنانه دی کوناري نه دي څه مشکلات څه مسله څه آفتو څه غریبي وغیره خوا دی خو په دې ټولو کې به کار کوي خو یقین نه دی یقین به مضبوط ساتي ښه اسماء حسنا د الله چې کوم نومونه دي د هغې په فضایلو کې د یا لطیف ډېر غټ فضیلت راغلی دی یعنی د هر مشکلاتو دپاره او د هرې پریشانۍ دپاره دا ویلی شي د دې بهترینه طریقه څه ده د ټول نه مخکې خو جناب په کمنټس کې سبحان الله یا الحمدلله یا الله اکبر دا به خامخا لیکي صحیح ده دا 1,25,000 پیری چې دا یو کس وایي زه پخومه مولانا صاحب زه دا پخومه پخه نو د ټول نه مخکې 1,25,000 پیری ووایه 1,25,000 پیری یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو آسان دی د دې نه پسې بیا روزانه 313 پیری وایه 314 پیری یو کس و چې زه بیخي پښتو کې پوخ کار کومه نو پوخ کار دا دی چې لاول کې 1,15,000 پیری دا پوخ کا او د هغې نه پسې روزانه یا لطیفو دا 314 پیری وایه نو قسم په الله چې زما یې په خپله داسې کارونه الله کړي چې د الله د نوم خو برکت شته زما یو مسلې دوه وي داسې په الله حل کړي که نه چې زه ورته هېڅ هم نشم ویلی نو جناب تاسو په دې باندې عمل وکئ او دا ویډیو خلکو ته ورسوئ د الله د نومونو ډېر فضیلت دی ډېر برکت دی خو په یقین سره وایئ تاسو دا نن شروع کئ او ګورئ انشاءالله چې الله ستاسو کار کوي او کو نه کوي صحیح ده نو یا لطیفو روزانه 313 پیری ویلی شي او یو کس چې زه بیخي پوخ کم نو 1,25,000 پیری ووایه د هغې نه پسې روزانه 313 پیری وایه د چا رشتو مسله ده د چا د بچو مسله ده چا د روزګارونو مسلې دي نو په دې نوم به انشاءالله الله جل شانو د ده په هر یو څیز کې برکت اچي صحیح ده الله مو راته خوشحاله ساتي